أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. دا د انفال د پاره دریم علت ذکر کیږي. یو علت او سبب کما اخرجك ربك من بيتك بالحق هغه ذکر شو. دویم علت او سبب اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، او دریم علت اذ يغشيكم النعاس أمنة منه. مسله دا ده چې مال غنیمت د الله رب العزت په حکم باندې تقسیم کوي. د مال غنیمت تقسیمولو والا هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د الله په حکم سره به تقسیموي. ولی ځکه چې دا مال غنیمت تاسو له الله رب العزت درکړي او د دې لپاره چې کوم ظاهري اسباب دي هغه اسباب الله رب العزت تاسو د لپاره جوړ کړی دي چې تاسو د کورونو نه خپل کلی نه وښکلې د جهاد لپاره بذریعه جهاد تاسو ته مال غنیمت حاصل شو. بیا تاسو په میدان بدر کې کمزوري وای، تاسو الله رب العزت ته فریاد کو، دعاګانې کولی، الله تبارک وتعالى تاسو فریاد قبول کو، تاسو دعاګانې قبول کړلې، فریاد واوریدو او تاسو مدد وکړو، نو چې الله رب العزت مدد وکړو تاسو غالب شلئ. تاسو د غالب کېدو په وجه باندې مال حاصل کو. اوس دا مال د الله رب العزت په حکم سره تقسیم کړئ. دریم علت دا دی چې الله تبارک وتعالى په میدان جهاد کې تاسو باندې انعامات وکړل. د هغه انعاماتو په بدلی کې تاسو مضبوط شللی، کلک شللی، نو تاسو غالب شللی، تاسو ته مال غنیمت حاصل شو. اذ یغشیکم النعاس أمنة منه، کله چې الله رب العزت په تاسو باندې پرکالی راویسته، خوب یې راویسته، أمنة منه دا سکون د الله د طرف نه، لکه سار له به جنګي او نن شپې الله رب العزت مسلمانانو باندې خوب راویستو او دو بیغم ودشلل او پوره خوب یو څوک هم ویښ پاتې نشي سوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت بندگی او عبادت کو، دعاګانې او نو ټول صحابه ودشلل. او چې کله انسان باندې څه غم را روان وي، څه پریشانی، نو انسان له خوب نه راځي. او دا د بدر په میدان کې چې کوم سبا را روان غم او پریشانی ده، وسایل او اسباب کم دي، خلق په تعداد کې زیات دي، هغو سره وسایل او اسباب زیات دي، نو ظاهره ده په تقاضا بشریت انسان غمجن کیږي. خو الله رب العزت هغه غمونه د دونه ایر کړل او دوی ودو کړل، په دوی باندې خوب راویسته او هغه خوب سره د دو چې کوم خوف هغه ختم شو، د دو د زړه نه رعب ختم شو، خوف ختم شو. دا چې کله ویښ شل د دو زړونه مضبوطو، زړونه کلکو او دو ثابت قدمو. او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې میدان جهاد کې چې خوب راشي، میدان جهاد کې خوب راتلل دا مبارک دي، د انسان د پاره د برکت سبب دي او بهتر دي چې دې سره د انسان ستړیوالی ختم شي، تکاوت ختم شي او د انسان هغه خوف و هراس دا ختم شي، انسان نه یره ختم شي. او په موږ کې چې کله انسان له خوب راځي نو وی دا د شیطان کار دی، شیطان انسان له خوب راولي
شیخ العرب والعجم علامه حسین احمد مدني رحمه الله رحمة واسعه هغې به د بخاري شریف د درس دوران کې چاله خوب براغې به لاړ شه اودس وکړه. دا شیطان تا ته وسوسې اچي په تا باندې خوب مسلط کړي ته لاړ شه اودس وکړه چې د شیطان وتښتي تا نه. نو د جنگ د جهاد په دوران کې خوب راتلل انسان لا دا غوره او بهتر دي. د مونځ په دوران کې د نیک کار په دوران کې خوب راتلل دا منحوس دي، دا شیطانی کار دی. شیطان انسان لا د نیک عمل نه منې کوي. مسلمانانو باندې الله رب العزت د جنگ بدر په شپې باندې خوب راوست او د خوب یو مقصد خدا و چې د دو کله چې دو خوب وکړي نو دو ته د دو طاقت به حاصل شي، قوت به حاصل شي. انسان چې کله خوب وکړي نو په دغه کې طاقت راشي، قوت راشي. کله چې دی ویښ شي نو د طاقتور او قوت والی ستړیوالی ختمي. او دویم دا چې د دونه غم ختم شي، پریشانی ختم شي. دویم مقصد یې دا و چې غم او پریشانی ختم شي، خوف ختم شي. یو نعمت الله رب العزت دا وکړو چې خوب یې پرې راویسته. او دویم وینزل علیکم من السماء ماء، الله رب العزت د اسمان نه اوبه راورولې، باران یې ورو. کوم ځای کې چې کافرو پړاو اچولی نو هلته اوبه وي او خاورجنه ځمکه وه نو د هغو دپاره ګرځېدو له هم مناسب وه او د ضرورت پوره کولو دپاره هم مناسب وه، چونکې اوبه موجود وي. او چې مسلمانان راغلل نو چونکې په اوبو باندې د کافرو قبضه وه او دو ته ځمکه هم هغه شګلنه ځمکه پاتې وه، دو هلته پړاو واچو نو الله رب العزت پې باران وورېد. چې باران وورېدو مسلمانانو دغه باران اوبه جمع کړلې، ویڅکلې ومه، غسل یې هم وکړو، اودس یې هم وکړو، ضرورت یې پوره شو، پاک شول، حکمن طهارت ورته حاصل شو. او دا باران چې وورېد نو دا شګلنه ځمکه وه نو هغه شګه کېناستې ده، قدم پې د انسان بیا مضبوطېده، قدم پې جوخ لګېده او سم لګېده، خپه پکې ډوبېدله نه. کافرو طرف ته چونکې خاوره وه نو هلته چې باران وشو نو هلته خټه جوړه شوه، په هغه خټو کې به ښویدلل. وینزل علیکم من السماء ماء، الله رب العزت د اسمان نه اوبه راورولې لیطهرکم به، چې تاسو پاک کړي په دې سره. لکه اوبه جمع کوئ، غسل وکئ، اودس وکئ، طهارت حاصل کړئ. ویذهب عنکم رجز الشیطان، او تاسو نه د شیطان پلیتی لرې کړي. د شیطان پلیتی څه وه چې شیطان به وسوسې اچولي چې ګوره یو خو د رمضان میاشت ده، ستاسو روژه ده، دویم اوبه نشته دی، دریم دا ځمکه هم داسې شګلینه ځمکه ده چې ستاسو خپې پکې ډوبېږي، تاسو به کافر سره څنګه وجنګېږئ، تاسو به مقابله څنګه وکئ. نو شیطان دا وسوسې اچولې، دا پلیتي په زړه کې راویستله. الله رب العزت د دې نه مسلمانان پاک کړل، ځمکه هم مناسب شله د ګرځېدو دپاره، اوبه هم ملاوي شللې، موسم هم ښه شو. ویذهب عنکم رجز الشیطان، چې د شیطان هغه ګندګي هغه پلیتي الله لرې کړي. ولیربط علی قلوبکم، او ستاسو زړونه الله رب العزت مضبوط کړي، د شیطان وسوسه ترې ختمه شي، ستاسو زړه به مضبوط او کلک شي. ویثبت به الاقدام، او چې کلک شي ستاسو قدمونه، چې په ځمکه قدم ایږدئ چې په شګو کې هغه ډوبېږي نه، بلکې شګه کېناستله چې ستاسو قدم کلک وي او ستاسو قدم مضبوطي او په جنګېدو کې تاسو ته څه قسم پریشانی نه وي. اذ یغشیکم النعاس امنة، کله چې واچول الله تبارک وتعالی په تاسو باندې پرکالي، امنة چې دا سکونو منه د الله د طرف نه، وینزل علیکم من السماء، او رایوي ورولې په تاسو باندې د اسمان نه ماء اوبه، لیطهرکم به چې تاسو پاک کړي په دې سره، ویذهب عنکم، او چې لرې کړي ستاسو نه رجز الشیطان پلیتي د شیطان، ولیربط علی قلوبکم، او مضبوط کی زړونه ستاسو، ویثبت به الاقدام، او کلک کی ستاسو قدمونه په دې سره، ستاسو قدمونه کلک شي او زړونه ستاسو مضبوط شي.